الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة صدق الله العظيم. محترم پدې آیت کې د سورة البقره الله تعالی فرمایي کچيري ته پشک یستا مما نزلنا لهغه کلامه لهغه قرآن ز هغه ز نازلوما على عبدنا پر خپل بنده محمد رسول الله عليه السلام کچيري ته پشک یستا سیدا د لزان جوړ کړی دی د الله له طرف نه دی فأتوا بسوره نو ته د تر یو سورت جوړ کړي ته پیش هغه عربو ته دا خبره الله تعالی کوي. اول مخاطب د دې آیت د هغه عرب دی هغه خلق دی چې هغه وزان ته عرب وایه تمام نړۍ ته دوی عجم وایه. عجم معنی ګونګیان او دوی فصیح اللسان فصحا. دوی به خبره وکړه دغه تر په یو مثال کې یا په یو محاوره کې هغه تر مثال محاوره به چا نه سوی پېښوله. د دوی په کلام کې به ډېره خوبصورتي وه. و دغه قوم ته الله تعالی دا چیلنج ورکړی دی که چیرې ته په شک یاسته چې دا د الله له طرف نه دی لکه دوی به دا خبره کوله بل افترا دا له ځانه جوړ کړی دی یا به دا کافران دا خبره کوله اساطیر الاولین دغه د پخوانیو ګپې دي. نو الله تعالی ورته فرمایي فأتوا بسوره نو ته د دې کلام تره د دې کوم سورتونه دي ته دې تر یو صورت پیش کړي. دا انسانان کوشش وکړي دا انسانان پر دې باندې ډېر غور فکر وکړي پر دې خبره باندې پر دې چیلنج باندې. لیکن کم هغه عربو دغه خپل زبان د عربي دا کلام د الله قرآن هم په دې ژبه کې دوی د دې له جواب څخه عاجز وو. نو الله تعالی وفرمایل ولن تفعلوا هرگز د دې طرحته جوړول دا کار ته کولای نشي. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا لن تفعلوا هرگز داته کولای نشي. دا ستاسو د وس کار نه دی. د دې یو مثال په دې کلام کې د الله تعالی خوبصورتي ده شایست دی یو ترتیب دی. ان ډېر دنیا دا وخت هغه د الله تعالی له کلام له قرآن سره لري دي. کله کله چې داسې چاته یو موقع پیدا شي ما سیده سرسری طائرانه نظر سی ورته وي څو صفحات صورت دا وی نو د خپل علم مطابق د سوال کوي چې د الله تعالی په دې کلام کې خو ما د اجازه نه دی لیدل یا بعض خلک دا خبره کوي چې دا خو بې ربط کلام دی ربط کې نشته. زکات بیا صلات زکات بیا بل مضمون شو شي یو خبره ختمه شوې نه مکمل دا ترانه دي چې لمونځ دی لکه د انسانیت کوم کتابونه لیکلي هغه ولا لمونځ مطلب او لمونځ دی د لمانځه متعلق دیو خبره کوي انسان سي کتاب جوړ کړی نو پاکي اول لمونځ ګرځي بیان کړ د سر ریلیټډ کوم مسائل ویغه ګرځي بیان کړ. بیا د انسان دا بل مضمون چېړي زکات ته په زکات کوم د دې مسائل دي د سر کوم ریلیټډ خبرې اگر دي پر یو ځای لیکي. لیکن د الله تعالی کلام سي هغه خلق به علم دي هغه څه کله وی په دې کې خو یو ربط نشته یو خبره پر یو ځای نه ده نه یو واقعي پر یو ځای باندې ګرځي بیان شوی ده هغه د په حیرانګي کې راشي چې په دې کې ربط کوم دی په دې مضامینو کې. یعنی سورۃ البقره راواخله ډېر عظیم سورت دی. د دې سورت 288 آیات دي. په دې کې کوم ربط پروت دی هغه عالم له درک ورکي یو فقيه له درک ورکي هغه انسان لسی هغه ډېر ربط راغلی له قرآن سره. لیکن کوم انسان په یو سرسری نظر باندې اول ور مطالعه باندې دویم ور مطالعه باندې بغیر لبل چا لاورېدو څخه بغیر د علم څخه نو دی ولرسي دا خبره بیا دی وکي نو دا د کم علمي وي د قرآن سره پر ربط راغلی نه وي. د قرآن په مضامینو کوم ربط پروت دی دا هغه قوم ته معلومه ده چاته چیلنج الله ورکړي. دویم بیا هغه خلک د درک سته چې هغه خپل عمرونه د ګرد وقف کړي دي صرف کړي دي د الله تعالی کلام. د دې مثال در کوم د سوره یاسین. سوره یاسین اول 12 آیاته
که انسان په دې کې غور سوچ فکر وکړي. اول 12 آیاته سوره یاسین مثال زه په دې ورکوم چې اکثریت زموږ عوام مسلمانان دا وی او د اکثریت توغه دا په یاتو زده نو هغه په دې کې د خپل بیا سوچ کولای شي چې دی وګوري قرآن راوړی او بیا دی دا وګوري چې واقع په دې کې څنګه ربط پروت د سوره یاسین په اول 12 آیاتو کې په اول آیت کې الله تعالی فرمای یاسین والقرآن الحکیم. یاسین کوم لفظ دی یا حروف دی دا حروف مقطعات دی په معنی باندې والله اعلم الله تعالی ښه علم لري. یاسین والقرآن الحکیم الله فرمای زما د قسم وی په قرآن حکیم باندې انک لمن المرسلین بشک اے محمد رسول الله علیه السلام تلا رسولانو سه کفارو بودته ویل لست مرسله ته رسول نه یا نور پیغمبران تاسو به دوی دا خبره کړي ما انتم الا بشر مثلنا ته خو زموږ تر انسانان یاست. نو نبی علیه الصلاة والسلام ته الله فرمای بشک تل رسولانو سه على صراط مستقیم پر صراط مستقیم تنزيل العزيز الرحيم د دې قرآن نزول دا د دې ذات له طرفه دی چې هغه عزیز دی غالب دی رحیم رحم والا دی انتهایی رحم والا دی نهایت رحم کوونکی دی. په دې اولو آیاتو کې 15 آیاتو کې دوه خبرې ډېر ښکاره دي قرآن او رسول الله علیه السلام دا دوه خبرې. د سوره یاسین د 12 آیت کې مول د 12 آیاتو کې کوم ترتیب دی نو هغه 12 آیات کوم دی هغه کې هم دوه خبرې دي انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم. الله بشک مړي سي دي هغه موږ ژوندي کوو او موږ لیکو د کفار د قریش کوم اعمال یا انسانیت کوم اعمال کوي ایستي دا موږ لیکو. الله تعالی لیکي کراما کاتبین ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. کوم پرشتي دي هغه د انسان اعمال لیکي يعلمون ما تفعلون ستيکم فعل کوي هغه باندې خبرې دي دا لیکي دا یو لفظ ترخلی وز دوی لیکي دا سې لیکي نو دا ستا یو کتاب دی عمل نامه ده ستغه دغه کتاب احصیناه الله د دې موږ حفاظت کړی دا موږ محفوظ کو دا موږ شمارلی دی محفوظ کړی مو دی فی امام مبین په واضح کتاب کې چې هغه لوح محفوظ دی دې کې د انسان د اعمال څخه کوم دي الته الله تعالی محفوظ کړي. نو دلته هم یو د انسانیت خبره ده چې د انسانیت اعمال ذکر راغلی دي. دویم د انسان سره د انسان اعمال نامه هغه یو کتاب دی نو دلته یو کتاب ذکر د انسان ذکر الته هم یو قرآن یو کتاب دی او بل رسول الله علیه السلام یو انسان دی د دې دواړو ذکر گهره تعلق دی. اول آیاتونه لا خوا څخه 12 آیات لدې څخه وروسته نبی علیه الصلاة والسلام ته الله فرمای ستا د نبوت د بعثت په مقاصدو کې اولین مقصد دا دی لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. ته وویروه هغه قوم چې د هغو آبا اجداد داسې کوم دي هغه نه دي ویرېدلي نه دي ویرول سوي یعنې دوی ته پیغمبر په دې نږدې زمانه کې نه دی راغلی فهم غافلون دوی په غفلت کې دي. په دې آیت کې کومه خبره ښکاره ده انذار خبرداری له اخوا څخه چې بیا کوم آیت دی 11 انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. بېشکه ته ویرولی سې په دې کلام باندې هغه څوک ته دوی ته انذار ورکولی سې خبرداری ورکولی سې هغه چاته چې هغه اتباع وکړي د ذکر د الله د کلام وخشی الرحمن بالغیب له الله څخه په غیب باندې بغیر لیدلو له الله څخه د ویره وکړي. دلته هم د انذار خبره ده په 11 آیات کې لاغه طرفه ده د انذار خبره او لدې طرفه څخه د مضمون په اعتبار باندې کوم درم مضمون دی انذار خبره ده. اوله خبره د قرآن د رسول الله لاغه طرفه هم د یو کتاب او د یو انسان خبره ربطو. دویم لدې طرفه څخه
دویم چې کوم دی د انذار د خبرداري خبره ده، لغه طرف زم دویم انذار خبرداري، دا یو ربط پروتي خوبصورتي دی کلام. دریم لدی طرف ځه الله فرمایي لقد حق القول على اکثرهم، د دوی پر اکثریت باندې خبره واضح سوي ده په تقدیر کې، و الله ته معلوم دي چې دا انسانان ازلی بدبخت دي. فهم لا یؤمنون، دا ایمان نه راوړي. فهم لا یؤمنون، دوی ایمان نه راوړي. دی الفاظ کې غور کوئ، فهم لا یؤمنون. لغه طرف زم الله فرمایي وسواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. دا خبره دوی مبارک کی تایید ده. الله فرمایي برابر ده که ته وویری که نه وویری، لا یؤمنون دوی ایمان نه. لدې طرف لا یؤمنون، لغه طرف هم لا یؤمنون. سبحان الله، دا د الله کلام دی، په دې کې څنګه ربط. اوس داسې کوم دواړه طرف څخه کوم مضامین دي ربط پکښې دی، د دې لب لباب خلاصه درمیانی خبره هغه الله فرمایي انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. الله فرمایي د دوی چې د ازلی بدبخت دي، د دوی په غاړه کې ما توق اچولی دی. یو مثال باندې الله تعالی دا خبره کوي چې دوی په غاړو کې توق دی، دا توق تر د غاړو پورې دی، تر زنګې پورې دی او سر بالای دی. ماحول ارد گرد دا هیڅ نه ویني، له دې څخه بې خبر. په حقیقت کې خدا سې نه دي، دوی خو ویني، هر څه ویني، لیکن الله تمثیلا بطور مثال دا خبره چې دا له حق څخه لري دی. یو انسان چې پر هدایت باندې راځي دغه دپاره څلور لارې ډېرې واضح دي. یا خدای د وحي په ذریعه باندې دی له هغه عبرت واخلي، یا یو انسان آخرت د ده مخ ته بیان سي چې داسې حساب و کتاب دی، جنت دی، دوزخ دی، په هغه وجه باندې د عبرت واخلي، راه راست له راسي، هدایت باندې راسي. دریم یو انسان ماضي و ده ته بیان سي چې پلان قوم هغه تباه سو، پلان قوم په دې عذاب باندې مبتلا سو. ماضي چې کومه ده، له ماضي سه یو انسان سبق اخیستلی سي. په دې آیاتو کې لب لباب خلاصه الله تعالی دا بیان کړې ده چې دغه انسانان چې دا ازلی بدبخت دي، چې پر هدایت نه راځي، د دې اکثریت چې کوم د ایمان نه راوړي، د دې مثال لب لباب دا دی چې دا له هدایت ځکه لرې دي چې الله تعالی دوی له دا څلور سره قسمه هدایتو زه الله تعالی محرومه کړي دي. الله تعالی دا موږ ته د خپل کلام الله تعالی موږ ته د ویلو د عمل کول توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.